بسم الله الرحمن الرحیم. زم امجد علي صاحب او تاسو ګورئ حجره پروګرام. خوږو کتونکو نن به در سره خبرې کوو په کورونا وایرس باندې او نن را سره په ملمه به یي زمونږ جاوید چې په انګلند کې هغه په یو هسپتال کې خپل خدمات ورکوي مریضانو ته. نو د هغوی سره به بحث کوو او په کورونا وایرس په کوشش کوو چې په مختلف انداز خبرې وکړو. د کورونا وایرس په حوالې سره مفروضې ډېرې دي. مفروضې فرض کړی شوي خبرې چې د هغې څه ثبوت نشته. یعنی یو خبره دا کېږي چې یاره دا خو پاورز چې کوم دی په یو بل کې ورغلي دي او د سوپر پاور شر روان دی او پاور شفت کېږي. نو د هغې دپاره څوک دا الزام لګوي په چاینا باندې، څوک دغه الزام لګوي په امریکا باندې او وایي چې موږ دا واړه ملکونه چې کوم دی دا موږ په دې کې دل شو. خو دا مفروضه ده. په دې کې نورې هم ډېر شی مفروضي دي. موږ د خپل اصل مقصد نه ډایورټ کیږو. نو ښه دا ده چې موږ په خپل مقصد اوسو. خوږو کتونکو دا ویل به زه تاسو ته غواړم چې د کورونا دا اوسنی کوم ویو چې دی دا وایي انګلینډ ویریانټ دی او وایي دا د تیرو شوو دوو ویریانټس نه چې کوم دی زیات خطرناک دی. نو په دې کې زموږ سره رور جاوید به اوس ځان سره اخلو. جاوید خان، تاسو ته په خپل پروګرام کې په خیرالی وایم او د ټولو نه مخکې به تاسو د دې کتونکو سره خپل تعارف وکړئ چې تاسو څوک یې، د کوم ځای اوسېدونکي او په انګلند کې تاسو په کوم هسپتال کې څه خدمات ورکوئ؟ جی زما تعلق د سوات سره دی او زه د برطانیې په ښار شیفیلډ کې اوسېږم او دلته مې تقریبا 20 کاله وشو او زه دلته په یو سرکاري هسپتال کې کار کوم چې د هسپتال شمار د یورپ په غټ هسپتالونو کې کیږي او دلته ایز ا کلینیشن خپل جاب کوم. جاوید خان، ویل کېږي چې دا وخت کم کورونا وایرس دا کم لهر چې روان دی وایي دا ویریانټ د انګلند دی او دا زیات خطرناک دی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ صاحب به تاسو سوال ډیر ښکلی دی، خو زه غواړم چې زه د دې وایرس په باره کې لږ نورې خبرې وکړم او لږ نوره رڼا پې واچوم. حالانکې خلکو ته نن سبا معلومات شته او ډیر زیات خبر ده، زموږ نه زیاته پته ده خلکو ته. او بیا هم زه غواړم چې په دې لږ بحث وکړم. د کرونا وایرس تعلق د وایرس د هغه ګروپ سره دی په کوم کې چې د میوټیشن صلاحیت یا د میوټیټ کېدو صلاحیتي او په اسانه پښتو کې په کوم کې چې د ځان د بدلولو صلاحیتي او د دغه وجه ده چې دا نوې وایرس چې کوم په برطانیه کې نن سبا چې مشهور دی، پاکستان کې کوم په تیزی کې خوريږي، دته ویریانټ وایي. نو د ویریانټ مطلب دی ډیفرنٹ، مختلف یا بدل. نو حالانکه دا هغه وایرس دی، هغه کرونا وایرس دی، خو لکه خپل هغه شکل بدل کړی دی، نو ځکه ورته ویریانټ وایي. دا صرف په برطانیه کې دا ویریانټ نه دی او ډیرو خلکو ته پته چې دا د برازیل چې کوم دی هغه د هغې ځان له بل شی شروع کړی، خپل شکل جوړ کړی. نو هغه په برازیل کې چې دی هغه نن سبا مشهور دی. دغه شان د امریکې چې کوم دی د هغه ځان یو بل ویریانټ دی او نن سبا چې کوم بل ډېر په تیزۍ خورېږي هغه د ساوت افریقې دی او داسې ښکاري چې د وخت سره سره به د دې مختلف شکلونه راوځي او پته نه لګي چې د پاکستان هغه بلا کوم ویریانټ دي، خو به ځانه د بلاګۍ بچي. نو د وخت سره سره په دې کې بدلی راځي. خو خبره دا ده چې مسله پکې دا ده چې دا کوم عام وایرس چې دی کرونا وایرس، د دې په مقابله کې د ویریانټ کوم شکل چې دی دا وایرس دا د ډیر په تیزۍ باندې او د 30 نه والا د 70% نه دا زیات په تیزۍ باندې خوريږي کوم چې عام کرونا وایرس خوريږي. نو دغه وجه نه دا وایرس چې دی دا ډیر زیات خطرناک دی. جاوید خان، انګلند یو ډیر مضبوطه اکانومي، مضبوط ملک دی. د دې کورونا د مخنیوي دپاره د هغوی څه هلې ځلې دي چې د هغې نه موږ څه زده کړه کولی شو دلته کې؟ تاسو څه ګڼئ چې دغه هلې ځلې څومره مؤثره دي او دا په څه ډول دي؟ د هلې ځلې په حواله به زه دا ووایم چې د دې ملک خلک چې کوم دی هغه د حکومت خبره مني. چې حکومت وایي لاکډاون دی، چې خلک وایي لاکډاون دی. چې حکومت وایي لاکډاون ختم شو، خلک راوځي. چې حکومت وایي سکولونه بند کړي، جو سکولونه بند شي. چې حکومت وایي مارکیټونه بند دي، مارکیټونه بند شي. چې مارکیټونه کولاو کړي، مارکیټونه کولاو شي. نو خلک خبره مني او د دغه وجه ده چې په دې باندې په دغه طریقه باندې د حکومت خبرو منلو د وجه نه هغه وایرس کم رفتار چې دی هغه ډیر زیات کم شوی دی او دا دویم ویرن چې راوته او د خو ډیر تباہي جوړ کړي او بالکل په هسپتالونو کې به زینو او ډیر زیات خلک دلته مړ کړي دي. خو چې کله دوی دا لاکډاون شروع کړ، لږ سختي شروع کړه، نو تاسو یقین وکړئ چې په تیر شوي 2 میاشتو کې هغه بالکل هغه ماحول بالکل بدل کو او خلک رو عام زندګۍ ته روان دی
د اپریل نه چې دی په دې ملک ورورو د عامه زندگی چې دا به واپس راشي. او د دې سره سره حکومت ډیر په تیزی باندې د دسمبر نه د ویکسینیشن دغه شروع کړو یو کمپین، او هغه دومره په تیزی شروع دی چې وسم شپه ورځ په هغې باندې کار دی، او داسې سنټر دی چې هغه د شپې هم چلیږي. دولاول چې دی د هیلث کې چې کوم خلک دی هیلث ریلیټډ کوم سټاف چې د هغو ورکو، او بیا چې کوم مشرانو د هغې سره لکه 70 نه والا 80 د هغې نه زیات چې کوم خلک و هغو ورکو، بیا د 50 نه 60 کال پورې خلک په دې کې ټارګټ کو. ورسره هغه خلک چاته چې کینسر دی، شوګر دی، یا داسې بیماریان دي چې هغه بعد دغه کې قوت مدافعت کمی، نو هغه خلک هم ټارګټ کولاول د ویکسینیشن. نو ویکسینیشن ډیر په تیزی روان دی، او بل خبر دا چې د ویکسینیشن فری دی او ډیر په اسانه باندې لګي. نو د دغه هلې ځلې د وجې نه د دغه حکومت د طریقو د وجې نه هغه وایرس چې کوم دی هغه رو په کنټرول کې دی، او ماته څنګه تاسو ته ووایي د اپریل نه وروسته به رو زندگی واپس نارمل ته راشي انشاءالله. جاوید خان، په سوات کې د خلکو دا وینا ده چې کورونا نشته، دا خو وسې ګپ دی، حکومت به پیسې راغونډوي. نو دا خلک په موږ څنګه ایجوکیټ کوو؟ حالانکه دوی په خپلو سترګو ګوري چې خلک روان دي، جنازې قبرونو ته وړي، مړي خښئ، خو بیا هم وایي چې دا ګپ دی. نو تاسو به په دې اړه تاسو څه ګڼئ چې موږ دا خلک څنګه ایجوکیټ کولی شو؟ صاحب وروره په دې حواله خو به زه صرف دا ووایم چې دا زمونږ یو غټه بدقسمتي ده، زمونږ د پښتنو یو غټه بدقسمتي ده چې مونږ وس هم نه راویښېږو. زمونږ نه روزانه مشران مړه کېږي، وفات کېږي، او روزانه په هر کلي کې 2 3 مړي کېږي، او بیا هم نه راویښېږو. مونږ بیا مونږ وایو دا مذاق دی. تاسو ماته 2 کاله مخکې په دې خپل تاریخ کې چې داسې لیدلی دي چې په سوات کې به یا په یو علاقه کې به دومره مړي کېدل، یا په کلي کې به چېرته دونه مړي کېدل. د ناڅاپاسي چلو شو چې روزانه په هر کلي کې 2 3 مړي کېږي، او روزانه قبرستان ته مړي روان دي، او بیا موږ هم سترګې نه کوله وهو. او بله خبره ده چې ډېر خلک دا وایي چې یاره کرونا مرونه نشته، دا خو د زړه مریض د زړه مړ شو. نو یو مسلمانه دا د زړه مرض خو د 20 کالو نو د مخکې ول نه مړ کېدو، خو مطلب دا دی چې د زړه مرضو او د کرونې د وجې نه د مرګ چې دی ډېر په اسانه باندې وشو. دغه شان د شوګر مریضان دي، کوم چې د شوګر مریضان دي چاته چې مخکې داسې بیماریان دي چې دغه کې قوت مدافعت کم دی، هغه مریضان د دې وجې نه مري چې د کرونې مقابله نشي کولی. نو ټیک د مریض به د زړه نه مړي، د زړه د مرض نه مړي، خو د هغې وجه کرونه ده، د کرونې مقابله ونه کړه او زړه نور کار بس کو. 2 کاله وچلېدو، د زړه مرض یې خو نور کار فیل کو، ختم شو. دغه شان نن خلک چې کوم دی هغه وایي دا دغه دی ټایفاید دی، او بعض خلک مریضان په کور کې پراته دي، خو ته پته چې کېدای شي دا کرونا، خو بیا هم د شرم د وجې نه هغه نه راوځي یا چاته حل نه وایي. نو زه صرف وایم چې دا بدقسمتي ده، خو بیا هم چې ګورئ وس هم مقش دی، خپل مشران بچ کوي، خپل مور پلار بچ کوي، خپل نیا نیکونه بچ کوي. او ټیک ته بعضې خلک وایي ما ته کرونا څه نه وایي، لکه مسلمانه تا ته څه نه وایي، ته خو ماشاءالله صحتمند کونده، خو که ته کور ته لاړې او ستا هغه بوډا مور یا بوډۍ پلار چې کوم دی ستا خوا ته کېناسته، نو ستا د وجې نه تا ته به څه ونه وایي، خو ستا دا مشر چې دی دا به درنه لاړ شي. وسم موقع ده چې لږ ورته سترګې کولاو کړو. جاوید خان، ډېره زیاته مننه. په اخره کې به خپل پیغام ضرور ورکړئ د خپلو کتونکو ته، مینوالو ته، او دا پیغام لږ مؤثر او جانداره پکار دی چې د چاړه ته دا خبره پریوزي او یو زندگی 2 زما او ستاسو د وجې بچ شي، دا به بده نه. صحابه زه به بس دغه پیغام ورکم خپل د پښتنو له چې زما د اواز هر ځای اوري، چې اوس هم زموږ سره ټایم شته چې اوس مونږ خپل سترګې کولاو کړو، او دا خبرې پرېږدو چې کرونا چا کم طرف نه راغلی دی، چا خور کړی دی، دا د انسان دی، دروغ دی، رښتیا دی. خو زمونږ د مشران چې روان دي روزانه، دا خو رښتیا دي که نه؟ ستاسو د مخې نه قبرستانونه ډکېږي، دا خو رښتیا دي که نه؟ نو اوس هم موقع ده چې لکوټې خپل ځان په دې باندې عادت کړو چې کوم د عام خلکو سره میلاوېده شو، په لاس میلاوه شو، د دې لکوټې قلار شو، لکوټې په ودونو نه قلار شو. که ودونه کوئ نو داسې کوئ چې زیاتر ګڼه پکې نه وي. د خیراتون نه قلار شو، ګڼې جوړول نه په زور قلار شو. لاس نیوکه
ټیک ته زموږ پښتونوالی دی او په پښتنو کې د لاسنیوي یو ډیر زیات غټ احترام دی، عزت دی. خو که تاسو ته پته چې یو ځای لرې دی یا تاسو ته پته چې ګڼه به ډېره جوړېږي، نو کوشش وکړئ چې په ټلیفون باندې لاسنیوی وکړئ، چې کله حالت برابر شو لاړ شئ، بیا وکړه هلته کښېنئ، شپې وکړه وکړئ. خو فی الحال ماحول چې کوم دی داسې دی چې ډېر په تیزۍ باندې دا ویرن خورېږي، دا جراثیم خورېږي، او زموږ د مشرانو ته، دا مشران چې زموږ کوم پاتې شوي دي دې ته سخته خطره ده. مشران زموږ سرمایه ده، زموږ د پښتنو قوم دپاره دا مشران غټه سرمایه ده. اوس هم زموږ سره ښه موقع ده چې موږ خپل دا مشران بچ کړو، که نه بیا به داسې راځي په تاریخ کې چې موږ بیا جاړو چې یاره زموږ د لاسه زموږ مشران لاړل، زموږ د بېوقوفۍ د وجې نه، زموږ د کمزرفۍ د وجې نه، یا زموږ د نه پوهېدو د وجې نه موږ خپل مشران وبیلل، او هغه وخت به بیا تېر او موږ به نه خپل مشران واپس راتلی شو، نه به بیا څه کولی شو. نو اوس هم موقع ده چې په دې کې خپل کردار ادا کړو او دا شی چې دی دا سیریس والو. ډېره شکریه. خوږو کتونکو وایي چې رښتیا راځي دروغو به کلي وران کړي، مفروضو به کلي وران کړي. نو ښه دا ده چې موږ په دې دروغو، په مفروضو او په دې پروپیګنډو پسې نه ځو. د بیمارۍ نه ځان ساتل غواړي، د دې وبا نه ځان ساتل غواړي، نو څومره چې زما او ستاسو نه کیدای شي کوشش به کوو چې ځان، خپل کور، واړه، خپل چاپیرچل، د څونه کسان چې دي کوشش به کوو چې د ټولو د بچ کېدو او د صحتمند اوسېدو سلار وباسو. د بل پروګرامه پورې ماله به راکوي اجازت، او د لوی الله په امان.